کومو کسان ته چې د بېنظیر روپۍ میلاویږي نو هغو ته اکثر په رمضان کې چې دی هم روپۍ میلاویږي، لکه د روژې د میاشتې روپۍ ورته هم میلاویږي. نو روژه چې دا هغه وس په راتلو باندې ده، نو تاسو له پکار دی چې د هغې د وس نه تیاري وکړئ. بیا په روژه کې ځینې کسان وایي رجسټریشن چې دی دا زموږ ونه شو او موږ ته روپۍ میلاو نه شوې. نو زه اکثر ځینې کسان ته هم په دې باندې ما ویډیو کړې ده، هغو ویډیو په دې وخت کې ونه ګوري. دا ویډیو تاسو له په دې وخت کې کته پکار دي چې په روژه کې کم شیزونه میلاویږي، کم امداد میلاویږي چې هغه تاسو ته هم میلاو شي. په دې کې ځینې داسې امدادونه چې هغه دغې کسان ته نه میلاویږي، چې کومو کسان ته د بېنظیر روپۍ میلاویږي نو هغو ته نه میلاویږي. لکه په روز کال چې حکومت خیبر پښتونخوا حکومت چې کومه 10,000 روپۍ ورکولې، نو هغه چې کومو کسان ته د بېنظیر روپۍ میلاوېدلې نو هغې کسان له به یې دغه روپۍ چې دی دا به یې نه ورکولې. خو په دې کې ځینې داسې روپۍ وي چې کومو کسانو د بېنظیر د روپو لپاره رجسټریشن کړو نو هغې کسانو ته دغه روپۍ چې دی دا میلاوېدلې. 15,000 روپۍ چې کوم د وزیر اعلی له طرفه وي، د وزیر اعظم د طرفه وي، نو هغه ورته میلاوېدلې. دوه قسمه روپۍ وي، یو وزیر اعلی ورکولې 10,000 روپۍ وي، یو وزیر اعظم ورکولې 15,000 روپۍ. دا 15,000 روپۍ هغې کسان له ورکولې چې کم کسان د دغې پروګرام دپاره اهل وو او روپۍ چې دی دا نه وي راغستې. لکه د بېنظیر د پروګرام دپاره هغو رجسټریشن کړو او د دې پروګرام دپاره اهل وو او روپۍ ورته نه وي میلاو شي، نو هغې کسانو له 15,000 روپۍ ورکړې. نو تاسو له د وس نه پکار دی چې په دې پروګرام کې تاسو رجسټریشن وکړئ. چې رجسټریشن وکړئ نو که تاسو اهل شئ نو تاسو ته خو به را 15,000 میلاو شي. کېدای شي که څه کال هغه سیوای کی نو کېدای چې بیا تاسو ته هغه 15,000 روپو نه چې دی هغه سیوا میلاو شي. دغه شانتې دا نور روپۍ که تاسو ته میلاو نه شي نو تاسو ته به د بېنظیر روپۍ چې دی دا هم میلاو شي. نو د وس نه چې دی رجسټریشن د دې لپاره وکړئ چې په راتلونکو کې رمضان چې کم دی روژه چې ده چې په هغې کې تاسو ته هم دغه امداد چې دی دا میلاو شي.